الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. شرائط دا امیر دا غی تذکر شروع و آغا ذکر کیدل. شرط اول دا امیر داو چه دا که بدا صفات وی نرم بوی زبان بنی او سغزڑی بنی. نوش دویم شرط دا امیر ذکر کئی. شرط ثانی دا امیر دا دے چی دے با خیانتگر نی خیانت بنکئی ابو داود کی اور روایت رازی دارنگ امام ترمذی نقل کرده چه مال غنیمت کی یو صادر راغلو او آغا صادر غیب شو نو منافقانو دا خبر مشهور کړه وی دا صادر پیغمبر اغسطر ځان د پاره. دا غي جواب الله رب العزت راولېږي او الله یو نظام جوړ کړ یو قانون جوړ کړ او آغا نظام او قانون دا چه شرط دا امیر بداوی چه دے با غلول نکی دے با خیانت نکی. غلول وے لکی گی خیانت تا پمال غنیمت کے یا غلول ویلے کی گی خیانت تا پا مال امانت کے یا غلول ویلے کی گی مال مشترکہ کے خیانت کول ہوتا. لیکن بعض حضرات ذکر کئی جو غلول ویلے کی گی وحدہ خیانت کے نو پیغمبر خیانت نہ کڑے نہ پا امانت کے نہ پا غنیمت کے نہ پا مال نچا کے او نہ پیغمبر خیانت گڑ دے پوہے کے دی کے اشارہ شوا دے خبر تا چھے امیر با خیانتگر نہیں او امیر با پیس یو شی کی خیانت نہ کئی
الله. وما کانا لنبی شایا نشان ندی دا پیغمبر ندی مناسب دا پیغمبر سرا ایغ اللہ دا چه خیانتو کی دا چه خیانتو کی ومن یغلل یأت بما غلا یوم القیامہ مخ کے موانع دا عظیمت ذکر شو یولس ومن یغلل یأت بما غلا یوم القیامہ دلتا دولس سمانے دا عظیمت ہندے شرد امیر شو اوشور پسے من یغلل کے دا دولت سمانے دا عظیمت تے اشارہ دا دے خبرتا خیانت مکوا شکسبہ نرازی خیانت مکوا شکسبہ نرازی تبا بلند و بالائے ومن یغلل یأت بما چاچے خیانتو کا را بڑیا گا آغا سلارا چے خیانت کڑوی یوم القیامہ پرز دا قیامت باندے صحیحینو کی روایت رضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائے قام فينا رسول الله يوما فذكر الغلول فعظمه وعزم أمره ثم قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء الله الله وأذن ممنزتا سلرا ودین ممنزتا سلارا پرز دا قیامت بانے یو تنستا سنا داسرون ممم چرابشی پرز دا قیامت بانے علا رقبتی بعیرون دا غپ سٹ بانے اوخ بوی او ناس بی دا غپ سٹ بانے دا غد پاربا روغاون بڑلاوی آب اخبل آوازونا کئی دے بماتا آوازو کی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی زما پر یاد لگوا روما بچ کا دی مصیبتنا اغسنی استغاثہ دا جو اندے و تمخا مقلال دا قیامت کے او تایمال دعا و غاڑا یا زما امداد لکا او دا اسباب لان دے دے برلا دے نرا پاسی اللہ اللہ فاقولو پیغمبر پاک وی زبوان لا املک لک شیئا لا املک لک شیئا زنیم مالک ساد پارا زربرد سشی قد ابلغتکا ما خطاتا چدے نو آغا آواز رسولیو ما خطاتا ویلیو بیا پیغمبر پاک ذکر کی لا الفینا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ ودینمون تاسو یو تلرا فدا سیالت چرا بشی پرز قیامت علا رقبته فرشون دد پسٹ بننے یو حسبوی لہو حمحما داغی دا پاربا ہنی دلوی آواز بوینو دیبا ماتوی یا رسول اللہ اغسنی زبوام لا املکو لک شیئا قد ابلغتکا بیاوی لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء اودینا ممم تاسول ریوتن پدا سے حالت چراشی پرز قیامت بننے علا رقبتی شاة پسٹ دبننے بیزبوی ولی بیزے پٹا کڑے وا نو آبے پسٹ ناستوی اسے پٹ کڑو آبے پدے سٹ ناستی اوخے پٹ کڑو آبے پدے سٹ ناسوی اے اللہ
او آبیزا با پین پین کئی ندے بما توی چمال سچلو کا زبواما لا املکو لکا شیئا زو استاد پارا د اس اختیار مننے ما خطا تا دین را رسولو بیا پیغمبر پاک ہوئیں اللہ اللہ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ او دین ممتاسو یو تن لرا پدا سے آلت چراب شی پرز دا قیامت علا رقبته نفسن دا غپد سٹ باندے یو سڑے بوی او آبت چدوئی نو دے بوئی ما خلاص کا یا بے دغا انسان پٹ کڑوی یا بے دغا انسان وجلوی او آبے دا قیامت پرز پسٹ ناسوی چدے بوئی دے بوئی ما بچ کا نو زبوام اختیار مننے ما خطا تا دین را رسولو ما خطا تا دین را رسولو دا سی یو ذکر کئی ہر یو شے دا چھے دے نو پس سٹ باننے بیوی یا شرط پیغمبر پاک ہوئی لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ علی رقبته رقاع علی رقبته رقاع زدئون ممتاز لرا یو تن پر از دا قیامت چداغ پر سٹ باندے با کپڑا بھی کپڑا او اتخفقو شلیگی با یا آواز بتنے اور روزی فایقول دے بما توئی ما بچکا نزبوان اختیار مننے ما دارنگے اللہ اکبر راب اندی ممتاز ہویو تن لرا چراشی پرز دا قیامت علا رقبته سامت دب دے سٹ باندے مال بوی مال دے بوئی ما بچ کا زبوام اختیار مننیم قد ابلغتو کا ما خطا تا مسئلہ را رسولوا مطلب دا شاد قیامت پرز باندے چھے اوخ بٹ کڑے دے آباد دپ سٹ باندے وی او چھاک دلتا اوخ بٹ کڑے دے نو آغا علتا پا سٹ باندے نو کچا سپٹ کڑے دے اسپا پٹا کڑے دا آبے پرز دا قیامت باندے پدے سٹ ناستے چا بیزا پٹا کڑے دا آبے پدے سٹ ناستے کچا کپڑا پٹا کڑے دا آبے پدے سٹ پرتے نو کچا سڑے پٹ کڑے دے آبے پدے سٹ باندی پروتی کچا مال پٹ کڑے دے آبے پدے سٹ باندی پروتی نو امائی یا غلل یا تیب ما غلہ یوم القیامہ چاچ خیانتوں کا ہر سے پٹکڑا ہر سے کے خیانتوں کا ہر سے اگا بیا گورا لگوا دا نچی گینی اوخ بوی او اسپ بوی کپڑے بوی نور سبانی دا مثالو ندی کدی یو روپای پٹا کڑی نو آدم پسٹتا کدی گٹی پٹی کڑی گٹے مثلا نماربلو یا مثلا سواتای گٹے یا نور دا سچکم نے نو آغا دی پٹی کڑی آبادے پدے سٹ بادنی که کرنڈے یو بیلشای دی پٹا کڑی آبادے پدے سٹ بادنی پرتای دا با ذلت کا اشارے دا ہر چا دا ذلت نخی بی پا غزائے کے دا ہر چا دا ذلت نخی مثلا سودخور چی رازی نو دے آل عمران دا غیو نخ ذکر کردی دا او بقاری اگا نخ ذکر گئی چلے با دا قیامت پرز باندے سرا روانی لیوانے شانترا روانی او غرزی گرا غرزی گرا او کم سڑی چی دو خزی کردی دا غبا نخی چه دو خزی کڑی او دے انصاب پکے نکے اگا یو سارے چه کم دنو ہر وقت مینا محبت او بلا دغ شانتی چه دو خزو کے دا سکڑی ایمانی ہوا ہے لگ گورا ماتا دو خزو کے دا سکڑی چه خپل خزے دا او اگا یو تا دا سر گوری نا نچه اگا خزے نہیں او خزے بکور کے ناس کے او دپرا دو سر لینڈ جوڑ کڑی کل یو زائد مصفبانا تاریخ رہو کل بل زائد مصفبانا
تری خوري او هغه خپل ښځې له حق نه ادا کوي دکه شان دی چې دی نو هغه غریبې ته ډوګوري نه او بل ځای دی چې کوم نه نو تعلقات یې څه هغه وړي د داسې سړي به حالت او د ښځو کې چې ظلم کوي د دې سړي حالت بدایي چې پرز د قیامت به را روان او دا یو طرف پې کوږ به را روان ولې دا به ټولو خلکو ته چې دا هغه ظالم دی چې ښځو کې انصاف نه کو دارنګې چې چا په قرآن پیسې خوړلي منډایي کلاو کړې ده د الله د دین خدمت پکې نه کوي توحید نشتا سنت نشتا د الله آیاتونه پټي د پیغمبر پاک سنت پټي او دین صرف او صرف د دنیا یو ذریعہ ګرځولې ده دې چې د قیامت پرز باندې راځي نو مخ به د اډوکو ډانچي مخ به د اډوکو یو ډانچي او دی باندې به اس غوخنی دا به پته لګي چې دا هغه مولوی صاحب دی هغه مولوی صاحب نه دا هغه مولوی صاحب دی چې نن د پرخي مولوی جوړه شوې ده څنګه سپین را روان دی ذلیل او رسوا به را روان دی کې صرف بدعتي ذهن ته مه راوله چې ستا په دې ذهن کې بدعتي ناسته یا خو پکې دی چې په شومې خوړې په څلوېښتۍ خوړې په کلیزې خوړې په درېمې خوړې یا یې په اوټونو خوړې یا خو دی خو دا خپل پنجپیریانو ته هم لږ وګوره چې کله په یو چې کوم نه نو خرڅېږي او کله په بل خرڅېږي او کله چې کوم نه نو د یو دجال صفتونه کله د بل دجال صفتونه او هغه چې دی نو توحید او سنت هغه یې هم پټ کړه او د دې دپاره چې زما د مدرسې زما د منډایۍ چانده چې کوم نه نو ختم نشي او توحید هغه پټ شو سنت د پیغمبر پاک پټ شو صرف او صرف چې دی نو چرته یو ځای کې لګیا دي د بدعتیانو سره اتفاقونه او اتحادونه شروع دي نو بل ځای کې یو سړی به سوچه د قرآن دشمني کوي او دی به د هغه سره چې کوم دی نو ناست وي یاره دې ډېر ښه خلک دی او زما وخت لګېدلی دی هغه به سوچه د قرآن دشمني کوي دی به ګزاره کوه نو دشمن خو ورته ووایه که نه د قرآن دشمن ته تا دشمن نه وي نو تا قرآن ته د الله کتاب ووایي نه ته ورته نه وایې د الله کتاب هسې مه راخله درس هسې مه راخله درس به ایمانه ته چې بې ایمانه نشي ویلی هسې مه راخله درس دا څه دپاره دا صرف د دې دپاره چې بلډینګ جوړ شو او په بلډینګ باندې به چې کوم دی نو چاندې راټولېږي چانده ده او چانده ده چانده ده چانده ده بس خورا او خورا او چاندې راټولو او نور توحید او سنت هغه چې کوم دی نو دغه شان ګوټ ته منډه توی او صرف شهرت لګرځه حاشا وکړه ستا به هم یا دغه حالت دا عزت چې تا له درکړو دا په قرآنو دا عزت چې تا له درکړو دا په سنتو ته څه شی وې ته څه شی وې ما ورته څه یو څه شی وې هېڅوک نه دا عزت په توحیدو دا عزت په قرآنو دا عزت په سنتو د پیغمبرو چې رد شرکو رد بدعتیو رد مشرکو رد بدعتیو د بدعتو او بایکاټو د دې سره هر ځای کې ته چې کوم نن ولاړ د مشرک بدعتي ظالم هر کافر بیمانه سره او ته ځان د خپل غلې کړه صفاتونه په فیسبوک کله د یو کافر صفات کو کله د بل کافر صفات کو اته وای ځان ته چې زما عقیده سم ده سستا عقیده سم ده خنزیر ته چې کوم نن بيزا وای ګډوره وای استا عقیده سم ده عقیده څه وای ته اللہ اللہ افسوس علامہ معصومی حنفی خنجدی رحمہ اللہ المشاہدات المعصومیہ عند قبر خیر البریہ یو کتاب کړه ډیر مزیدار سلور کال حج له مسلسل چې تللی
نو هغه ځای کې چې د پیغمبر پاک د قبر سره کوم خرافات لیدلي چې د عوام کوي دا خلک کوي په دې باندې هغه یو کتاب کړی دی مزیدار کتاب دی یو ځای کې غوسه شوی دی نو ډېر خبرې کړي دي وایي دغه وهابیان چې ځان ته وایي چې ګینې موږ توحید او سنت راغستي دي وی دا وهابیان چې ځان ته وایي دی دغه ځای کې صرف پیسو راټولولو ته ناست دي او پیسې راټولوي او د خلکو مالونه چې کوم نن راجمع کوي او دا خرافات ویني او دی نه کوي لاندې محقق لیکي وی مصنف کې توحید غیرت ډېر دی الله دې په مصنف باندې رحم وکړي بېشکه چې په وهابیانو کې داسې څه خلک شته خو ټول داسې نه دي ټول داسې نه دي په توحید او سنت پکې غیرتیان شته او هغوی کوي غیرت نو دا ما چې کومه خبره وکړه دا ما دیله وکړه چې زه دا نه وم اشاعت پنجشیر دا زما تنظیم دا زما الحمدلله زه لوی په دې کې شوم او الحمدلله ما خپل مشایخ او مشران چې لیدل توحید او سنت ورونه لیکن زه وینم زه وینم او زما ذمہ داری زوام چې نن خلک یو سړی به کله د قرآن دشمني کوي خو هغه ځای کې به تبلیغ ډېري نه دی به صرف چې کوم نه د ډېروالي د وجې نه ټرګو کوي او د خلکو ترخته به ننوځي او هغې ته به دشمن نشي ویلی ولې نه وایي سبا به د الله دربار کې نو بدعتي سره چرته اتحادونه مشرک سره اتحادونه او ځای په ځای ناست او سب په فیسبوک باندې د سیاسیانو هغه صفتونه شروع کړي دي چې توایږي نه کا دا تا هغه به خالص کفر کې خالص زنديق او ملحد وي ا دې به دا هغه کوم نه وسکي صفتونه کوي تا ته قران او سنت دا وګورل چې ته لګیا او دا کارونه کو دا خیانت ده دا خیانت ده د قیامت پرس چې د قرآن چا ذریعہ ګرځولي دلته دنیا کې د معاش او پاغي ګټه کړي دوکې په کړي خلکو ته نوم د توحید اخلا او پیسې ته راټولو او یو دو سان دی وایا پیسې ته راټولو یو دو سان دی وایا پیسې ته راټولو او یا چې ده نو ګرځا او توحید او سنت نشته مسله چې کوم نه توحید او سنت نشته او پاره پیسې راټولو سبب پرز د قیامت تم په دې کې را رواني چې مخ په دې د اډو یو وړاندې مخ په دې د اډو یو وړاندې دارنګې سبا خلک چې غل را رواني پرز د قیامت نو دا غي نه خبردای او غل صاحب را روان دي سپټ کړو نو اب خپل خلکو تخکاری اوخ په پسټ ناشتي ادب بڑ کوي یا الله مونږ د دې شرم وساتي الله دې مونږ وساتي ادا د چا په سټ په اس بناستي ادا چا په سټ باندې بچرګا ناشتي او د چا په سټ با مال پروتي ادا چا په غیبه ګټه مټه د ماربلو پرتی او د چا په غیبه نیوا دا به چيو کرنډي او ربي پرتی ادا برا رواني الله مونږ دغه ذلت نو ساتي ها سبداسي می حدیث پاک کې راځي چې چا څومره خیانت کړي ها څومره خیانت کړي نو دا خیانت په مقدار باندې داغه د پاره به یو غټه جنډوي عند استه په دې هيا کې او دا دې هيا کې با داس یو جنډوي غټه او اب دا شان تراغلي او داس بتلی د دې پروګرام خوانه به داس لګیدلی نو دا پروګرام خوانه لګیدلی او تا بر ولاړه ده او چې څومره ډیر خیانت کړي نو دومره غټه جنډه وي خاصه په ایمان وایا د دې سیاسيانو په دې کې بسمه برجای لګیدلی لوی برجای به لګیدلی دا په نالۍ کې غلا دا په لار کې غلا دا کچاله نو کری ور کوي جو پاغه کې غلا نو ماړه یا د ظالم بچی د دې په هر څه کې غلا نو دا او بنگلي د چا په انډیا څخه چا په دوبۍ کې او د دې غلط
دومره پیسې په کور کې په بوجو کې راوته وي جو هغه ګرم شي هغه نشي سمارلې دومره پټې کړې وي چې دا دومره پیسې پټې کړي ادا غلاګانې چې یو ورځ خرالي او بل ورځ کم دنو دا په پیجارو کې را روان دي ادا خلک ورپسې کېږي یا ورپسې ورغی خدای دې کار نه کا دا منډې دي دا ټول خمسېدار وغه د دای په دې کې به بالکل ماشاءالله برجي او برجي سامع غدا دا برجي دا بان ختی دا برا رواني ومن يغلل يات بما غل يوم القيامه الله دې موږ د هر قسم خیانت نه وساتي ومن يغلل يات بما غل يوم القيامه چاچ خیانتو کا یات بما غلا را بڑی آغا چ خیانت کڑوی یوم القیامہ پرز د قیامت الله الله کادی دو سود پنوم باندې خوړلی چې په بینک کې ناشته یا په بینک کې سود ورکې د دنیا په دې مرغوس کې داسې دي چې هغه ځان عیسایان لیکل دي صرف د دې لپاره چې هغه یو روپۍ را نه کټ کیږي چې آرام نه کټ کیږي او سود در سود دی نو که په سود دی خوړلی وي که په رشوت دی خوړلی وي که په دوکه دی خوړلی وي چې توا یاره دی خو نه پوهېده او په حساب کې مې ورسره چې ګوته وکړه خبر مې نه کړه ګوته دی نه ده کړې ځان سره دی ګوته کړې ده برجۍ غټې ځان له برجۍ غټې دوره برجۍ وساته چې بیا انسان ته ګرځولی شي الله دې مونږ د هغه ذلتونو رسوایۍ نه وساتي دا خو نه ده چې دې ځای کې به ته خلکو ته ما د نالۍ جوړه کړه ځان له دې نالۍ له برجۍ جوړه کړه وایه ما له دې نالۍ نه جوړه کړې پوه شوې دا نالۍ چې کم نه نو په هغې کې تېنه غلاګانې کو نو بیا پې لیازونه هم اړو نو په لارو کې څومره کمیشنې خورا نو په روډونو کې کمیشنې او دا غلا چې یو تن نوکر کېږي نو په هغې کې یو 2 لکه دی واخلي نو یو 3 هغه واخلي هغه یو 10 پکې غټ واخلي نو یو 6 لکه روپۍ چې کم نه هغه غریب ورکړي بیا نوکر شي ناچه نوکر شي نو یې کم ځای کې نوکر کوي په داسې ځای مې نوکر کا چې تنخواه مې 10 زره خو چې پیداګیر پکې یو لاک کولی شم پیداګیر پکې یو لاک کولی شم نو داسې بیا نو هغه د میاشتې 1 لکه 2 لکه تنخواهي او ورپسې چې کم نه نو 10 لکه او 6 لکه هغه بیا دا پیدا کوي څنګه پیدا سره هغه څه چې د کسب کړي دي څه چې دې کړي دي ما کسبت هر څه ته ګوره پوره بده وهم لا یظلمون زیاتې به هم د دوی سره ونه کړی شي کمې به تیم نه کي پوره ازدادو دا ځای خبره اوږده شوه انشاءالله بیا لګومه چې دا ځای به د امیر سره لګی نو څنګه به لګي او د امیر سره چې لګي نو څنګه به لګي او بیا پیغمبر چې کوم اعتراض راغلی او د هغې جوابونه الله څنګه کړي دي هغه بیا لګوم انشاءالله